د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به هر باچا او وزیر دا وایي کشکي د سر پر ویښتانو زه هغه د اسمان پر ستورو راځړېدلی وای که یو کال باچا یم وزیر یم که 10 کاله یم کشکي 15 کاله د سر پر ویښتانو راځړېدلی دا ډېره ښه وه تر دې چې زه باچا سوم او زه وزیر شوم تاسو اندازه ولګوئ عزیزان دونه کشني کشني بچیان اوبه نه لري خوراک نه لري دوا نه لري هسپتال نه لري اسکولونه یې بمبار کو هسپتالونه یې بمبار کو زنان یې بمبار کړې بچیان یې بمبار کړې کشني کشني بچیان الله اکبر دا به موږ څه کوو که نور نه یي ما ورته دعا نشو کولی دعا به ورته کوو چې یا الله د ابراهیم علیه السلام په خاطر یا الله د موسی علیه السلام په خاطر یا الله د محمد رسول الله په خاطر یا الله ستا د وحدانیت او د عظمت په خاطر دا مسلمانان د دغه یهودو نصارا او کافرانو څخه خلاص کړه یا الله نور څه نه وایي جن خلاص یې کړه زموږ لاسونه شاته راتړلي پر خوله یې لاس رایښی دی ورڅه عافیې صدیقې لره خو ورسئ در دې بالا پیغور د پاکستان د ایټم بم دپاره ستا تر دې بالا پیغور ستا یا نستا دا ژوند څوک څه کوي در دې خوا د سپوی ژوند ډېر ښه دی یاره الله خو پوښتنه نه ځینې کوي په قبر کې خو پوښتنه نه ځینې کېږي له ما او تا به الله هم پوښتنه کوي په قبر کې هم پوښتنه داسې کېږي ګر سره دا خو اوس مسلمانان دي چې یهودو نصاراو سره دومره ظلم وشي لا هم موږ د دې خبرې خلاف یو